على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا بل باب شروع شو، موضوع بدل شو. باب ما يتوهم انه رياء، دا داسې سيزونو بیان چې هغې باره کې د سړي دا وهم او خیال چې ګینې دا ریا ده، دکلاوه ده. وليس برياء، خو هغه په حقیقت کې ریا او دکلاوه نه. چې کله د ریا باب وویلی شو نو سړي سره فکر پیدا شي که نه چې یاره دا خو ریا خو شرک دی، شرک اصغر دی. دکلاوه چې څوک ریاکاري کوي، مخلوق ته ځان ښیي، یو عمل کوي یا د مخلوق د لیدو د وجې نه پرېږدي، نو دا خو عمل بربادوي، ثواب ختمیږي دې سره. مسلمان فکرمند شو چې اوس زه ریا نه ځان وساتم، خدای مې دې وساتي. نو اوس دې پسې دا باب وتړلو چې داسې څیزونه چې د بنده به دا خیال چې ګینې دا ریا ده، خو هغه په حقیقت کې ریا نه وي. 1421 نمبر حدیث مبارک دی، 1621 نمبر. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه نے روایت دی، الله پاک دی ابو ذر ناراضي شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. دا هغه ابو ذر رضی الله عنه دی کنه چې دی ډېره لکه زاهدانه زندگی تیروله، ښه خوراک، ښه خوشبو، ښه کپړه جامه دې سره نه لګېده، بس سیده ساده ژوند تیرولو. نور مرګري به هم رټل دګل په دې باندې که چا به ښه جامه واچوله، ښه خوشبو به یې ولګوله او ښه خوراک به یې کولو. نو یو ځلې جومات ته راننوتو، داسې را روان دی فاصله باندې، او په دغه وخت کې نبي علیه السلام سره جبرائیل علیه السلام ناست دی، ملایک. نو چې جبرائیل علیه السلام پې نظر شو نو نبي علیه السلام ته غلي غونته وایي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم. ابو ذر رالو، ابو ذر. نبی علیہ السلام ورته حیران حیران ګوري جبرائیل امین ته، وی جبرائیل ته ابو ذر څه پیژنې؟ تیم پیژنې څه؟ ځکه چې جبرائیل علیہ السلام خو د اسمان مخلوق دی، ملائک دی، او ابو ذر خو د ځمکې مخلوق دی، بني آدم دی، وایي تیم پیژنې څه؟ جبرائیل علیہ السلام ورته وایي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، وی ابو ذر خو تاسو ځمکې والا دومره نه پیژنئ څومره چې اسمانونو کې مشهور دی، د اسمان ملایکو کې چې دی څومره مشهور دی، دا مره تاسو د ځمکې والا هم نه پیژنئ. ابو ذر رالو. دغه ابو ذر رضی الله عنه فرمایي قیل لرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی علیہ السلام نه چا پوښتنه وکړه، ډېر بختور سړی دی چې نبی علیہ السلام نه پوښتنه کړې ده، او کومه پوښتنه یې کړې ده اوس ډېر ښایسته دلچسپ سوال یې کړی دی. ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، یاره صاحب په دې مې پوه کوي، د دې خبرې حکم راته وښایي شریعت کې یو سړی دی هغه یو نیک عمل کوي، یو نیک عمل کوي، اړه کې ریا ښودنه نه، اخلاصي غلط نیت یې کې نه دی، نیک عمل کوي د الله رضا دپاره کوي، زړه کې اخلاص دی، الله رضا دپاره لګیا دی کوي. هو یحمده الناس علیهم، خلک بیا تعریف کوي، فلانې د سهار جمع کې مولد مونځ یې کړی دی، د سهار جمع اقامت باندې مې کتلی دی، اقامت کوي، درس کې کینی، د الله لار کې وخت لګوي، جهاد کوي او صحیح ذکر اذکار کوي. د دې بنده خپل نیت خدا نه چې خلک مې تعریف وکړي، د مقصد خو د الله رضا وي، خامخا خلک تعریف کوي، نو دې تعریف باندې خو بده ته څه خطر او نقصان نه، دا خو بریا کې نه راځي. د بنده خپل نیت د ریا نه دی، د الله د رضا دی، خو مخکې چې ولیدو نو خامخا به تعریف کوي، چې هغه تعریف وکړو نو دا تعریف خو د لپاره د خطرې باعث نه دی. قال نبی علیہ السلام فرمایل نه، دې کې خطره نشته. تلک عاجل بشر المؤمن، دا خو د ایماندار دپاره زر ملاوېدو والا خوشخبري ده، دا خو د مؤمن دپاره، ایماندار دپاره زر ملاوېدو والا خوشخبري ده. د حدیث مطلب حضرات محدثین رحمهم الله بیانوي چې انسان خپل نیت صحیح وساتي، عمل د الله تعالی رضا دپاره وکړي، دې نه بعد که خلک د ده د عمل تعریف کوي نو د دپاره د خطرې خبره نه ده، بلکې د ده دپاره خوشخبري ده چې آخرت کې الله پاک ده ته عزت ورکولو والا دی، د هغه عزت څه حصه په دنیا کې ولا ورکا. وایي دې نه معلومه شوه چې دا خلک د یو کس د نیک عمل تعریف کوي نو دا د اخلاص سره منافي او ضد نه دی، بلکې دا د الله تعالی په نسبت باندې د قبلېدو علامه ده چې الله پاک د بندگانو په زړونو کې د محبت واچولو. او د دې خبرې تایید د بخاري شریف، د صحیح بخاري شریف دا روایت نه کیږي چې کوم کې راغلی دي چې کله الله پاک یو بنده سره محبت کوي کنه، نو الله پاک جبرائیل امین ته غږ وکړي، جبرائیل لبیک، جبرائیل حاضر شي. جبرائیل په پاکستان کې پېښور کې مسیزو کلي کې بامخیلو محله کې د جمعات کې د فلانې نه دی، د فلانې زوی او د سره زه محبت کوم، جبرائیل ته هم ورسره محبت کوم، زما خوښ دی تیم خوښ کا. جبرائیل وایي ښه. بیا جبرائیل چې کوم څلور ملایکې دي او د عرش پې نیولي حملة العرش ملایک، هغې ته ووایي، هغې هم ورسره محبت شروع کړي. بیا اووم اسمان کې چې څومره ملایک دی هغې کې غږ وشي، د هغې تعداد خدای ته معلومه دی، هر اسمان کې دومره ملایکې دي. نبی علیہ السلام یو حدیث یو روایت کې تشبیه داسې ویلې ده
لکه په دې کټ باندې د لرګي او خپې وي او بازوګانې دا د بون کټ دا عام ساده په دې کټ باندې درانه او څو کسان کینی کنه نو دا چونونه نه دي د کټ دا چونونه ورته وي نو دا داسې आवाज کوي چنګي چغارې کوي چنګي غونډه ته وي چې اوس به مات شي اوس به مات شي ادرون کس کله خوځي راخوځي چنګارې کوي وای دا شانتي د هر اسمان باندې دومره ملائکه دي چې هغه ورلاندې چنګي ته وي چې اوس برامات شي اوس برامات شي صحیح تعداد د ملائکه الله تعالی معلومه دوم اسمان ملائکه دغه بنده سره محبت شروع کی هغه شپږم اسمان کې غږو کې د شپږم اسمان ملائکه د پنځم اسمان د څلورم د دریم د دویم د پیلنی اسمان بیا د زمکه کې غږو شي نو زمکه کې چې څومره مخلوق دي چرین پرین درین انسانان ملائکه پیریان د ټولو کې غږو شي چې د فلانی بنده سره الله محبت کوي د ملائکه سردار جبرئیل امین ور سره محبت کوي حملۃ العرش ملائکه د وم شپږم پنځم څلورم دریم دویم اولنی اسمان ملائکه ور سره محبت کوي تاسو ور سره محبت شروع کوي تر دې پورې چې د دې بے زبانه سارو ور سره محبت شي او د دې میان چې په بو کې دغه مومیږي او حشرات او هوا مارغان او ځنګل کې څومره وحشي ځناور دي د دې او پیریان دیوان او انسانان په ټولو باندې دی بیا ګران شي بیا خلک تعریف کوي او رښتیا وایي په دې وسنی دور کې بس وګ د چا تعریف کوي ما ته خیال دی په دې اوس وخت کې بس وګ د چا تعریف ځان ته وګورو کنه زه چا تعریف کوم تیار یم دې ته چې د چا تعریف وکم او چې بیا هم زما د خلینو د چا تعریف وزي دا د دې علامه د چې اسمانونو کې الله پاک او ملائکه د سره محبت شروع کړي د دغه محبت اثر زما په باندې شو ځکه تعریف کوم یعنی اوس دور کې بس وګ د چا تعریف کوي سوا د عیبونو لټولو نه انور خو پیدا والله چې یو کس سره ودرېږي د مور په سر به عیبونه شروع کی مور کې مې دا عیب دی مور کې مې دا عیب دی ولا غورز د نه هیره شو کونه به د پاکول پلار والله چې سکه پلار په حق لور سره ودرېږي د پلار عیبونه به شروع کی والله د کې دا چل دی د کې چا دا چل دی د جمعه استاد په حق لور سره ودرېږي د کې دا عیب دی د کې دا د اوسه به به عیب بل بل نه چې کوزي ته لګي په داسې دور کې چې د چا د خلینو د چا تعریف وزي دا د الله د محبت اثر دی نو خبره دا چې دا خطرې ولا خبره بیان نه دا ریا نه ده چې زمانیت د الله د رضای زما خلکو سره پروام نشته خلک ماته د بدلی راکولو په اعتبار سره زګړو چيلې غنم لکه یو شپون کې د ګړو چيلو په منځ کې د مانځ ټمپرالو صفازه کې جانماز غوړو لمونځ کوي دیو وګدر کو په دینیتو کې چې دا چيلې ماته ګوري دي زما خو وي وبکی وګت قیام په دې وجو کې خشوع خضوع سره بودري کې چې دا ګړو چيلې زما افرین او شاباس وي دته خپه تا چې دا ګړو چيلې مال بدله نو رښتیا وای زمونږ د نیک عمل بدله مونږ مخلوق راکول شي مخلوق پلاس کې بدله شته زمانیت دار چې مال بدلی راکول والا الله دی ما نیت خالص د الله د رضا کړي د امون روزي صدقې خیرات کار سي خو بیا ظاهر خبره دا غنی کمل بندګانو ته معلومه شو هغه زما تعریف بیانول شروع کړو دا زما ریال اخلاص لا خطر نشته د ریا نشته یا ارحم الراحمین والجلال والاکرام یا ذل جلال